یو ملګری دا سوال کوي چې یو زنانه باندې ماهواره بیماری ده یا جنابت کې یو انسان دی نو د قرآن تلاوت کولی شي که نه شي کولی؟ ګوره یاد ساتئ د قرآن حکیم تلاوت په دې باندې منع دی، نه به کوي، روژه پکې نشي نیولی. که یو معلمه د استاذه د مدرسه کې یا کور کې ماشومانو ته سبق ښایي او دې له نورې جینکۍ راځي او هغوی ته دا سبق ښیي او دې وخت کې ماهواره بیماری ده، نو دې حالت کې به هم دا خورکۍ دا معلمه دا به د قرآن مجید آیاتونه نه وایي، آیات ما دون آیات کټ کټ به وایي، لکه الحمد وایي نو داسې به نه وایي چې الحمد لله رب العالمین، داسې به نه وایي. څنګه به وایي؟ الحمد لله. خو ښه خبره دا ده چې دام نه وایي بلکې صرف د خپلو شاګردانو نه اورېده کوي، سما کوي، ویل دی نه کوي. او دې وخت کې دی بالکل درس ته دا نه کیني چې څه سره لاسونه لګي قرآن سره یا سپارې سره. او دا کم کس چې جنوبه دی بیا اودسۍ کې دی نو دی خو قطعا نشي کولی، بالکل نشي کولی، ځکه دا خو موقت غوندې عذر دی. دغه وکړه که نه غسل وکړه. خو حایزه کومه زنانه چې ماهواره بیمارې عام ذکر بیا کولی شي، عام ذکر کولی شي، خو د قرآن تلاوت نشي کولی، نه قرآن سره لاس لګولی شي، نه روژه نیولی شي، نه سپاره راغستی شي، نه چاته پوره آیات ویلی شي. دا مسلې زده کوي، موږ خو کورونو کې دا نه یو پکې وی مولوي صاحب زما کور والا ده بس نور قرآن خو نه وی خو سوره یاسین پکې وی، ماښام کې سوره واقعه وی، ما ویله سوره واقعه قرآن نه دی څه، د سوره یاسین د قرآن حصه نه ده، سورة الاخلاص ولې قرآن نه دی څه، د الحمد قرآن نه دی څه. نو دغه زنانه د ماهوارې بیمارۍ په حالت کې دا به قطعا ګورې د قرآن مجید سره لاس نه ټچ کوي او نه به د قرآن پوره آیات وی. دا پې د الله د طرفه دا بیماری راغلی ده، بغیر د تلاوت نه دې ته د تلاوت ثواب ملاویږي، بغیر د روجې نه دې نه ده نیولي. اگر چې وروستو به قضا راګرځئ، د مونځونو خو پې قضا نشته خو روجې به قضا راګرځئ، بغیر د مونځونو نه د مونځ پوره ثواب ورته ملاویږي، بغیر د جنازې نه پوره ثواب ورته ملاویږي. او نور اعمال تلاوت درس وغیره نه بغیر دې ته الله دغه اجر ورکوي، ثواب ورکوي. څومره لویه خبره ده. خو موږ به زمارونو شریعت ته ګورو، اسلام ته به ګورو، دین ته به ګورو، کتابونو ته به ګورو چې کم شریعت کم شی موږ دپاره جایز کړی دی بالکل هغه به منو، چې وي دا مه کوه ښه جي بس نه به کوم. زموږ دین تابعدارۍ د تابعدارۍ نوم دی، د منلو نوم دی. الله او پیغمبر اسلام او شریعت او مذهب چې مونږ ته څه وایي هغه زمونږ د خیر یې هغه به منو، او چې مونږ ته د کوم شي نه منع کوي هغې نه به مونږ ځان منع ساتو.